څلور رکعاته فرض مونځ کې که وروستني دوه تش رکعتونه ډک شي په غلطۍ کې د الحمد نه پس پکې صورت وویل شي، نو آیا په دې سجده سهو شته که نه؟ دا یو ضروري مسله ده. ډېر کسان داسې دي چې هغوی په دې باندې سجده سهو کوي، او څه کسان داسې دي چې هغوی په دې باندې سجده سهو نه کوي. راځئ چې موږ د شریعت صحیح مسله معلومه کړو چې د چا نه په څلور رکعاته فرض مونځ کې وروستني دوه تش رکعتونه په غلطۍ کې ډک شي، نو آیا په ده باندې سجده سهو لازم ده که نه ده؟ ګورو که سجده سهو لازمي او موږ یې نه کوو نو دا خو بیا ګناه ده، دا خو مونځ نیمګړی دی. او که سجده سهو نه او موږ یې کوو نو دا هم بیا غلطي ده. نو لحاظه موږ له اصل مسله معلومول پکار دي. مسله دا ده چې د څلور رکعاته فرض مونځ وروستني دوه رکعاته تش چې دي، یعنی چې کوم کې صرف الحمد ویل شي او صورت پکې نه ویل شي، دا د سړي نه په غلطۍ کې ډک شو، نو دلته د سجده سهو مسله هغه داسې ده. دا سورت فاتحه چې دا الحمد تر د ولد والی نه پورې دا سنت ده. په وروستنو دوو تشو رکعتونو کې دا الحمد چې کومه ده دا سنت ده، او د دې سره صورت ملاوخل نه واجب دي او نه سنت دي. نماز کې مسائل کا انسایکلوپیډیا چې کوم کتاب مولانا مفتی انعام الحق صاحب لیکلی دی، د هغې په اول جلد غالبا 417 صفحه کې هغه دا وایي چې یاره دا سنت دي، دا سنت دی د دې سره صورت میلاوخل. خو چې کله د مفتی انعام الحق صاحب سره رابطه شوې ده نو هغه وایي چې دا غلطي د مصحح نه شوې، دا د کاتب نه شوې چې دلته دې ته سنت لیکلی. هغه وایي چې اصل عبارت دا ما په کتاب کې لیکلی چې دغلته د فاتحې سره د الحمد سره صورت میلاوخل نه سنت دي او نه واجب دي. اوس اصل خبرې ته راشه جي کو دغلته یو سړي د فاتحې سره ولد والي نامین نه پس د صورت هم یو ځای کو، یعنی څلور واړه رکعتونه ډک وکړه. دې ته سوچ کوه ښه، څلور واړه رکعتونه د فرضو ډک وکړه، لومبني خو هسې هم ډک دي او وروستني دواړه هم ډک وکړه، نو دا مسله یاده که جي چې په دې باندې سجده سهوه نشته دی. دغه صورت ملاوخل د الحمد سره نه سنت دي او نه واجب دي، خو که چا ملاو کو نو په دې باندې سجده سهوه نشته دی. نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ صحیح مسله زده کو. ډېر کسان داسې دي چې ګوره په دې باندې هم سجده سهوه کوي، هغې اصل کې په مسله باندې نه دي پوهه. تش رکعتونه ډک شو، که ته امام یې که ته ځان لې، او د فرض وروستني دوه تش رکعتونه ډک شو، نو ګوره په دې باندې سجده سهوه نشته دی. نو دا مسله په ذهن کې واچوئ. ګوره یو مسله چې د دین زده شي په دې باندې الله څومره اجر ورکوي، په هغې به انشاءالله را روان کلیپ کې موږ خبره کوو. نو تاسو دا مسله په خپل هم زده کوئ او نورو مسلمانانو رونو ته هم ورسوئ، شاید چې ستاسو د وجې نه د مانځه د فرض مانځه یو مسله یو سړي ته زده شي، نو چې هغه پې عمل کوي نو هغه ته به هم الله اجر ورکوي او تا ته به هم درکوي. جزاکم الله خیره، احسن الجزا.